د سنو پښتونخوا لپاره مصطفی بنګشي ما په ټل بازار کې موجود ما دلته درته د ټل بازار مازیګر خیمه پدې چې د ټل بازار مازیګر ډیره زیاته ګڼه په دې وجه هم وي چې اوس چونکې رمضان دی او په رمضان کې د مازیګر په وخت کې خلک د افطاري تیاری کوي، څوک ځان له روژه ماتي دپاره څیزونه اخلي، څوک چې کوم دی هسې د ټایم پاس دپاره راوځي او دلته چې کوم دی وخت تیروي. دغه شان چې کوم دی نور هم ډېر زیات خلک چې کوم دی مصروف وي. ما سره خلک هم موجود دی. زه غواړم چې یو کس نه پکې تپوس وکړم چې دی دلته د ټل مازیګر چې کوم دی دا څنګه تیروي. څه به وایي تاسو څه دپاره راوتي او د مازیګر په ټل بازار کې څنګه تیروي؟ الحمدلله جی موږ ټول مازیګر ډېر زبردست دی او موږ ټول چې کوم دی مازیګر کې راوځو او سوداګانې کوو او مطلب دی چې خپله ډیوټي ورکې کوو او ښه زبردست سین وي، ماحول لګېدلی وي او اډې جماعت کې باقاعده سکون دا ټل والا خلک مسافر ته سکون د افطارۍ ورکوي او د ټل خلک ماشاءالله عزتمن خلک دي، قدرمن خلک دي او کوشش کوي چې یاره هغه مازدیګر ځان ته ښه زبردست ښایسته کړي. بالکل جی د دې خبرې تاسو تفصیلا واورېدې چې څه خلک داسې هم شته چې په ټل بازار کې خپل د مازدیګر د رمضان مازدیګر چې کوم دی دا تیروي، ولې خلک داسې هم شته چې هغه بازار نه اوټ په نورو پټو کې یا دغه شان په شین کې چې کوم دی خپل وخت چې کوم دی تیروي. ملګري هم داسې راوتلي وي او زه ګورم په بازار کې موسمي کاروباریان هم دلته ناست وي او ریډۍ لګولې وي او د سړک دواړو طرف ته چې موږ ګورو مختلف داسې ریډۍ هم لګېدلي وي، کاروبارونه وي، خلک ځي راځي او قسمه قسم داسې څیزونه پکې ملويږي. د رمضان په مازیګر کې هغه څیزونه هم ملويږي کوم چې په عام ورځو کې نه ملويږي. چاټ دلته ملويږي، چټني دلته ملويږي او هغه ټول څیزونه پکوړې یا دغه شان چې کوم نور هغه څیزونه چې کوم خلک په افطاري کې استعمالوي د دې ډېر زیات د مازیګر په وخت کې چې کوم دی ډېر زیات مانګ وي. جی